نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. سورة آل عمران 2 نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د اهل کتابو گمراهي او قبایح بیان شو، په دې رکوع کې هم د اهل کتابو گمراهي او قباحتونه او د اسلام دشمنی بیانېږي. یا په مخکې رکوع کې د کافرانو تمنا د مسلمانانو د دین اړول ذکر شو، او په دې رکوع کې د کافرانو منصوبه مسلمانان د دین اړول ذکر کیږي. شان نزول د دې آیاتونو داسې دي چې څو اهل کتابو په خپل منځ کې مشوره وکړه يهوديانو چې موږ به د ورځې په شروع کې اسلام ظاهر کو چې موږ اسلام راوړی دی، او چې کله د ورځ مازیګري ماښامي وخت نو موږ به اعلان وکړو چې سیبه د اسلام ټیک نه دی، کوم اسلام چې حقیقت کې د هغه د سره نه دی موږ ته اوس معلومه شوه. د ورځې په آخره کې به موږ د دې دین اسلام نه د براءت اظهار وکړو د پاره دی چې دا مسلمانان زموږ مرګتیا وکړي او د دې پیغمبر نه برا ووړي. ځکه چې دا مسلمانان چې کوم د نبی علیہ السلام سره ملګري دي صحابه کرام، نو دوی خو زمونږ په دین باندې پوی نه دي، او موږ یهودیان خو په کتابونو باندې پیږو، نو موږ به وتوی چې موږ سره د پوهې اعلان د براءت کو، ځکه موږ ته معلومه شوه چې دا د آخر زمانه پیغمبر نه دی، نو د مسلمانانو د اړولو د دین نه دوی دا منصوبه تیاره کړه. الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا آیاتون نازل کړل چې دا يهوديان داسې منصوبه تیاری، خو ګورې تاسو خیال وکړئ د دې په منصوبه کې را نشي. بل دا يهوديان چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بغض او کینه ساتي دي په دې وجه باندې چې دوی وی زمونږ د بنی اسرائیل نه نبوت ختم شو د بغض او د کینې په بنا باندې، ځکه عیسی علیه السلام پورې چې څومره پیغمبران د موسی علیه السلام نه وروسته راغلیو هغه ټول د یعقوب علیه السلام په اولاد کې، او اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی. په دې بنا باندې ټول پیغمبران چې دوی ته راتل هغه به د دوی د خاندان نو، بني اسرائیل بو د یعقوب علیه السلام په خاندان کې بو، او یعقوب علیه السلام خو د اسحاق علیه السلام زیو، نو د اسحاق علیه السلام په خاندان کې پیغمبران راتلل د دې بنی اسرائیل خاندانو. بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو، نه خو د بنی اسماعیل نو، ځکه د نبی علیه السلام خاندان خو رسیږي اسماعیل علیه السلام ته، د بنی اسرائیل خاندان نسیدو د پیغمبرانو اسحاق علیه السلام ته، نو دوی وی چې زمنګ نه خو د پیغمبري هغه شرف او فضیلت ختم شو، هغه زمنګ په ځای باندې بنی اسماعیل ته لاړو، د اسحاق علیه السلام د خاندان په ځای باندې لاړ اسماعیل علیه السلام خاندان ته. نو دوی وی چې منګ په دې باندې ځکه خفه یو چې زمنګ نه نبوت ختم شو، که دا منګ پیغمبر اومنو نو زمنګ د خاندان او چتوالی به پاتې نشي. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د خلکو ته وایا چې دا خو د الله نعمت دی، چاته نبوت ورکی، چاته کتاب ورکی، چاته وحی را لیږي، دا خو د الله په خوښه ده، نو په دې باندې تاسو بغض او کینه کې چې راځئ نو دا د الله رب العالمین په فیصله باندې تاسو ناراضئ. او دا بې وقوفانو چې په دې خبره باندې بغض کې راتلل، ځکه چې اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دا دواړه بچیو د ابراهیم علیه السلام، اگر چې د اسحاق علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام
وروسته سلسله خو د یو بل نه جدا ده، لیکن د دواړو پلار خو ابراهیم علیه السلام یو دی. نو چې دې ته ګوري چې خانداني شرف زمونږ ده، اسحاق علیه السلام نه لاړ اسماعیل علیه السلام ته. نو اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په خپل منځ کې رونه دي، نو بیا دې کې د لرېوالي او د شرف د ختمېدو څه مسله وه، لیکن د دوی بغض او کینه وه. بیا الله جل شانه په دې بني اسرائیلو کې دی یهودیانو کې د دوی اقسام ذکر کوي چې په دې اهل کتابو په دې بني اسرائیلو یهودیانو کې هم بعض خلک ښه خلک دي او بعض خلک پکې ډېر بیکاره دي. ښه خلک پکې څوک دي چې هغوی د یهودو لوی لوی عالمان دي، د تورات عالمان دي، لیکن امانتدار دي. که هر څومره لوی مال و تلاس ته په امانت کې راشي هغې کې خیانت نه کوي. بعضې پکې دا نیکان دي او بعضې خلک پکې داسې دي چې هغه پکې خیانتګر دي، هغه پکې حرام خواره دي، هغه پکې ظالمان دي. لکه مثال د نیکانو چې په دې بني اسرائیل یهودیانو کې دي عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، چې د سره چا هر څومره لوی مال به کېښود به هېڅ قسم خیانت نه کو. لکه یو سړی و هغه ورسره 200 اوقیې سپین زر کېښودل، 200 اوقیې، لیکن عبدالله بن سلام رضی الله عنه مکمل بیا واپس کړ، هیڅ قسم خیانت پکې ونه کو. او بعضې چې پکې خیانتګر دي ظالمان دي، لکه مثال کعب بن اشرف یهودي یا فنحاس ابن عازورا یهودي، چې دې سره چا به یو درهم هم کېښودو دی به بیا نه واپس کو. او دلیل به یې څه وي؟ دوی به وي چې دا خو عوام دي، د دې په مال خوړلو کې زمونږ ګناه نشته، دا خو په دې باندې زمونږ حق دی، نو چې امانت به مسره پروته به دې وخوړو او د خپلو عوامو هغې د مال خوړل به د ځان دپاره جایز ګڼل. نو پر دې مال خوړل په حرامه طریقه ظلمن، نو دا خو حرام ناروا دي، لیکن دی د ځان دپاره دا جایز ګڼو، دروغ به وي. الله پاک فرمایي ویقولون علی الله الکذبه، دا ظالمان په الله دروغ وي، وهم یعلمون دی په دې خپله خبره کې پوهېږي چې دا دوی دا مال زمونږ دپاره ناروا دي. نن سبا هم داسې پیران شته چې د خپلو مریدانو مال خوړل د ځان دپاره جایز ګڼي. داسې شیخان شته چې هغوی د خپلو مقتدیانو مال د ځان دپاره جایز ګڼي، حقیقت کې حرام نارواو کې مبتلا دي. د پنجاب دا څومره پیران دي، دوی د مریدانو مال خوړل، د مریدانو عزت لوټ کول، مریدانو تمام اسباب زندگی استعمالول دی د خپل ځان دپاره جایز ګڼي او دوی وی چې د دې باندې زمونږ دا حق دی. نو الله پاک فرمایي چې نه، دا خلک دروغ وی. بیا د دې یهودیانو خیانت ذکر کی چې دی یهودیانو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صفاتو پټولو باندې د خپلو مشران نه پیسې اخیستې. نه الله جل شانه فرمایي چې نه، د دوی دا پیسې اخیستل دا حرام ناروا دي، د دوی دپاره به سزا دا وي چې د دوی دپاره په آخرت کې څه کامیابي نشته. الله به دوی سره د خیر او د خوشحالۍ خبرې نه کوي، نظر د رحمت به ورته نه کوي، د دوی توبه به الله قبوله نه کوي او په آخرت کې به دوی دپاره دردناک عذاب وي. بخاری شریف کی حدیث تھی، حضرت اشعث ابن قیس رضی الله عنه فرمائی چې زما او د یو یهودی په یو ځمکه باندې جګړه وه. هغه یهودي انکار وکړ چې دې ځمکه کې ستا حق نشته. فیصله منګه یوړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه مطالبه وکړه چې تا سره ګواه شته؟ ما ورته ویل چې ما سره څوک ګواه نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یهودي ته خط قسم وکړه. اشعث ابن قیس رضی الله عنه فرمایي چې ما دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړو کدا یهودي قسم وکي او دې زمال دا مال یوسی، دا خو بیا زما مال زی،
ځکه دا خلکو قسمونو باندې پروا نه کوي. الله پاک د آیاتون نازل کړل چې چا پر دې حق په قسمونو سره یوړو آخرت کې به ډېر نقصان. نن هم داسې مسلمانان شته چې د بل مسلمان زبکه ونیسي او په هغې قسم وکړي، د بل مسلمان نه پیسې په زوره واخلي او په هغې قسم وخوري، د بل مسلمان نه حق په زوره واخلي، په ناجایز طریقې سره د بل مسلمان په حق باندې قبضه واچي او په هغې باندې قسم وکړي. نو ګوره د دوی دپاره دا عذاب شته، اگر چې دی په دنیا کې وایي چې موږ مسلمانان یو او موږ د نبی علیه الصلاة والسلام کلمه منلې ده او نبی علیه الصلاة والسلام باندې موږ ایمان دی، لیکن پردي حق په ناجایز طریقې سره اخیستل دا ظلم، حرام او ناروا دی. بیا په دې اهل کتابو کې یو یهودي د هغه نوم کعب بن اشرف یهودي، هغه به د الله په کتاب په تورات کې د خپل ځان نه خبرې بدلې کړي او هغه به داسې لوستي ګویا چې دا د الله د دې کتاب آیاتونه دي، الله نازل کړي داسې دي، حالانکه هغه به دې ظالم پکې تحریف کړو. نو الله فرمایي چې دا خلک دروغجن دي او دا کم خبره چې دی پکې د ځان نه داخلي لکه د نبی علیه الصلاة والسلام صفات پکې بدلول، نو په دې باندې الله پاک دته سزا ورکوي او دا انسان دروغجن دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د يهوديان عیسایانو اهل کتاب ته دین دعوت ورکو، نو دی يهوديان په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو چې ته موږ ته دین دعوت راکې، ستا خیال دا دی چې موږ ستا بندگی شروع کړو عیسایانو په شان، چې موږ ستا عبادت شروع کړو، دا خیال دی. الله پاک د آیت نازل کو چې د یو انسان د پاره دا مناسب نه دی چې هغه ته الله کتاب ورکړي، پیغمبري ورکړي او دی اوی چې تاسو زما عبادت شروع کړئ. نه، دا د پیغمبر شان نه دی. پیغمبر به تاسو ته د الله عبادت کوئ، د الله د دین تابعداري کوئ او دا تاسو ته الله پاک هم حکم نه کوي او نه تاسو ته پیغمبر وایي چې تاسو د الله فرشتي یا پیغمبران دا په خدای باندې ونیسئ، ځکه دا خبره خو کفر ده. اول پیغمبران کفر کوي سو؟ نه، پیغمبران کفر نه کوي. پیغمبران چاته دا نه وي چې زما بندگی کوي، پیغمبران خلکو ته دا وي چې د الله بندگی وکړي. نو یهودیان ستاسو اعتراض غلط دي. نو الله جل شانه فرمایي وقالت طائفة من اهل الكتاب، او وی یویډلې د اهل کتابونه چې یهودیانو آمنو بالذی تاسو ایمان نوړي په کتاب باندې انزل علی الذین آمنو چې نازل شوی دی په کسانو باندې چې هغه ایمان وروړي دي، وجه النهار تاسو ایمان وروړي په خلی باندې په ورځ په شورو د ورځ کې، وکفروا اخر تاسو کفر کې په اخر د ورځ کې انکار وکړي، لعلهم يرجعون د پاره دي چې دا مسلمانان د خپل دین نه راوړي. ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکئ مسلمانانو الا لمن تبع دینکم، مگر دا چا چې په حقیقت کې تابعداري وکړل تاسو د دین. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ان الهدى هدى الله، یقینا هدایت د الله پاک دی. ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، دا کچری ورکلی شي چې ورکلی شي احد یو کستا مثل ما اوتیتم پشان دا کتاب چې درکړی شي تاسو ته اهل کتاب يهوديان عیسایانو تورات انجیل، او یحاجوکم یا دوی جګړه کوي تاسو سره عند ربکم پنځ دربستا. قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ان الفضل بید الله، بیشک فضیلت د الله پاک په اختیار کې دی، یؤتیه من یشاء، الله پاک ورکوي چاته چې الله او غواړي کتاب ورکوي، نبوت ورکوي، هدایت ورکوي. والله واسع علیم، الله پاک زیات فضل والدی، علیم او خفی ذات په مستحق د پیغمبر او د نبوت باندې. نو کدا ظالمان تاسو سره پدې کې جګړه کوي، نو توتوی دا د الله اختیار چاته ورکوي. یختص برحمته من یشاء، الله خاص کوي په خپل رحمت او نبوت سره څوک چې خوښ شي د الله پاک چاته چې د الله خوښ شي. والله ذو الفضل العظیم، او الله پاک خاوند لوی فضل دی.
ومن اهل الكتاب وبعض اهل کتابونه من غسوق دین تامنو بقنطار کچرتی امینو ګرځي په یو زیاته پیمانه د مال باندې یؤدیه الیک دی واپس کی تا خیانت پکې نه کی لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه. ومن مباجد دی يهوديانو نامن غسوق دین تامنه بدینار کچرتی امینو ګرځي په یو دینار باندې لا یؤدیه الیک دین واپس کی تا تدا الا ما دمت عليه قائما مگر چې تن خطیغه پوری همیشه ذالک بانهم دا امانت کی خیانت دی زکه کی بشک دی چې قالو دی وای لیس علینا نشته دی پمنګ مليانو باندې فی الامیین په خړلو د عوام د مال کی سبیل سگنا ويقولون دی وای علی الله پالله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون حالدار چې دی پیږي په خپل خبره بلا اولنا واخذشتا من غسوک اوفا بعهدی چې پوروالی کې د خپل وادي واتقوا تقوی اختیار کی فإن الله يحب المتقين پس بشک الله پاک من ساتي د متقیانو سره. ان الذين يشترون بعهد الله یقینا کسان چې غیقلی په وعدو د الله پاک و ایمان په قسم خپل باندې ثمنا قليلا پیسې لګي اولئک دا کسان چې دي لا خلاق لهم في الاخره نشتري سر دوی د پاره په آخرت کې ولا يكلمهم الله او خبر بون کی دوی سر الله پاک د خوشاله ولا ينظر اليهم يوم القيامه او الله پاک بنظر د رحمتونو کی دوی ته پورز د قیامت باندې ولا يزكيهم نو الله پاک د دوی پاکي قبول کی د قیامت پورز ولهم عذاب الیم د دوی د پاره دردناک عذاب دی یا ولا يزكيهم دنیا کې بل الله دوی ته توبې توفیق ورنکي ولهم عذاب الیم به دوی د پاره عذاب دردناک. وان منهم لفريقا او یقینا بعض د دې کتاب یو جماعت تی یلون السنتم چې دوی بدلوي خپل جبي بالکتاب پلستلو د کتاب باندې لتحسبوه من الكتاب د پارا دی چې تاسو ګمان کی د پدې خبر چې دا د کتاب نه دی وما هو من الكتاب او حال دار چې دا خبر په کتاب کې نوی د خپل خېټ نه لګیاوي لکه نن سبا مکسر وابیان یا پنځپیران لګیاوي د قران درس کې پکې خبر د خېټ کوي نو ته په خیال کې چې دا قران وي حقیقت کې هغه د خېټ قصوي ويقولون دوی وای هو من عند الله دا د طرف د الله پاک ندی وما هو من عند الله او حال دار چې نه دا د طرف د الله د خپل خېټ نه لګیا د قران نه دی لګیا ويقولون وای دا خلق علی الله فالله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون دوی پیږي ما كان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پاره ان یؤتیه الله الكتاب دا چې ورکړي دی تعالی پاک کتاب والحكم او پوها والنبوة او پیغمبري ثم يقول للناس بیادی وی خلقتا دا مناسب ندی چې دی وی دا خلقتا کونو چې تاسو شي عباد لی زما بندگان من دون الله سوا د الله پاکنا ولكن كونوا ربانيين لیکن دی به وی چې تاسو شي ربانيين الله والا بما كنتم تعلمون الكتاب فوجد دی چې وی تاسو تعلمون الكتاب تاسو خود خلق ته کتاب وبما كنتم تدرسون په سبب د دی چې وی تاسو تدرسون تاسو لست دی لرا ولا يأمركم حكم نکی تاسو ته دا پیغمبر ان تتخذ الملائکه دا چې تاسو اونسه فرشتي یا حکم نکی الله پاک تاسو ته چې تاسو اونسه فرشتي والنبیین او پیغمبران اربابن په خدای باندې ایامرکم بالکفر آیا حکم کوي دا الله پاک یا دا پیغمبر تاسو ته بالکفر په کفر باندې ذکر الله او د پیغمبر خدایی باندې منل یا په خدای باندې نیول دا کفر دی آیا دې تاسو حکم کوي د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس دا غنه چې وې تاسو مسلمانان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.